قدرمنې په سعودي کې چې کوم کسان استېږي خاص کر هغې دپاره دا خبره ده چې وي پي این باندې سعودي حکومت ډېره سخته پابندي ولګوله. ځینې خلک چبي ورته وایي. زه یې په موقع باندې په جبیل کې موجود یم و دا ځکه خو چې کوم کسان موجود دي هغې ته دا پته ولګېدله چې زوی په زوی شورتول وي لوړ وي پولیس والا و د خلک نه موبایل ګوري و په موبایل چې کومه ده وی پی این ونه پسې ګوري. 5 लाख ریال جرمانه ده و تقریبا 3 سال قید ده چې چا سره وی پی این پسې مینده کړي. وی پی این ته ځینې خلک دا وایي چې بیا وي و دا خلک د نیټ دپاره استعمالوي لکه نیټ باندې کال چې پکوي به صحیح چار کوي. و بله دا خبره چې مثال 25-30 ریال باندې ټوله میاشت ته لکه نیټ باندې نیټ په استعمالوی شو په دغه په ذریعه باندې. نو د مو عزتمنې چې سیمه کسونه وی پی این استعمالوي هغې ته دا ګزارش ته او ملګريه لږ یو منټ دلته شه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پښتین یې؟ او پښتون کوم ځای؟ مروت نورنګ. اچھا ماشاءالله. دا وی پی این متعلق مې د خلکو ته لږ خبره کوله چې وی پی این باندې لکه سعودي حکومت پابندي لګولې ده. تاسو ته خو پته یې که نه؟ او موږ ته پته ده په دې پابندي ده او دا نور ملګرو ته په کار ده که دا موږ خبر څوک کار وي د 1 میلیون جرمانه ده او څوک چې ونسي سزا یې ده جیل دی اچوي. برای مهرباني موږ چې ټوله مسافر دی هغو ته دا درخواست دا وي پي این چې څوک استعمالوي زر تر زره لرې کړو موبایلونه. دا یعنې دا ملګره دغه لیار سو وینده که و دغه دا خبره وکړه چې لکه وی پی این باندې پابندي لګېدلې ده نو کوم چې میر مسافر ورونه دي الا سه 15 ریالې ایله ده نه کوي. نه ایله ده نه کوي. غټ نقصان 7 لک روپۍ باندې سړي ویزا کړي او د 150 ته د ایله نه کوي چې دا دا پیکج په لګي لہذا د په کار د ول خو په کار د چې دا لګي نه کبه لګاو به د سړی کمرې چې وای فای ولګي لا د 100-150 روپۍ باندې پیکج ولګي چې ډیر سړي ضرورت نو د تبخیری او د فیملی تبخیری. صحیح صحیح. دا ټول د درخواست چې د جان وسه